چې لها 7 ابواب دې لپاره او دروازې دي یا مفسرین ذکر کوي چې او طبقې دي او طبقې او درجې دي یا او دروازې دي نو دا هر دروازې لپاره الله تعالی فرمایي چې دې لپاره خلق او جزء او حصہ چې دا تقسیم کړی شوی دا د هر دروازې لپاره خاص خلق چې منتخب شوی دي چې دا خلق به په دې دروازه باندې داخليږي دا خلق به په دې دروازه باندې داخليږي او یا دا خلق به دې طبقې ته ځي او دا خلق به دې طبقې ته ځي د هر چا لپاره طبقه مقرره شوی ده او احادیث مبارکه کې بیا د آیات مبارکه دې حصے چې دې تصریح چې دې هغه راغلي ده چې د جهنم او طبقې دي د ټولو نه اولنې طبقه چې هغه ته جهنم ویل کېږي او طبقې چې دي د ټولو نه اولنې طبقې ته جهنم ویل کېږي جهنم دا د جهنم د هغه د دوزخ د جهنم هغه حصہ ده چې کومه د ټولو نه پاسنۍ حصہ ده اولی رضی الله تعالی یو ورځ د دې وضاحت کاوه د خپل دواړه لاسونه داسې یو ذکر او داسې ونیول او دا کوي داسې لګي کولا وکړلې او یې فرمای د جهنم طبقه بداسي یو طبقه داش ولا یو داش ولا یو داش داسې په ترتیب باندې وې دا د جهنم طبقه نو چې کومه د پاسره طبقه د اوم نمبر د پاسه نو دې ته چې جهنم ویل کېږي په دې کې به ګناګاران مسلمانان دي ګناګاران مسلمانان دي ایمان وروړي دي مؤمنان دي خو ګناهونه کړی دي نافرمانی کړی دي یو دا ګناګاران مسلمانان به جهنم ته ځي دغه حصے ته ځي او به په دې کې ځان له دنه چې حصے مقرر شوی دي لکه جهنم خو د ګناګارانو مسلمانانو طبقه شولا په دې کې ځان له به حصے دي چې کوم ګناهونه کړی دي نو د هرې ګناه لپاره مثال له حصے مقرر کړی چې دا ګناګاران به دې ګناه زینو ته چې هغه رسی دویم نمبر حصہ چې دا هغه لسوا ده لسوا دې کې باندې سوارای نسوارا هغه خلک چې د عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړو هغه ټیم کې چې کله عیسی علیه السلام او نبی علیه السلام نو راغلي او د عیسی علیه السلام نو وروسته د نبی علیه السلام نه مخکې کوم نسوارو خو مسلمانان دي خو چې کله نبی علیه السلام راغی نو د عیسی علیه السلام دین منسوخ شو د دین وروسته چې بیا په نبی علیه السلام ایمان نه وروړي د نبی علیه السلام تصدیق نه دی کړي د قران تصدیق نه دی کړي نو دغه هیڅ د بدغه نسوارا چې هغه داخليږي دریم نمبر حصہ چې دا هغه ته حطومه ویل کېږي حطومه د يهودو طبقه دي ته يهود داخليږي نو دا نسواراونه لږه ښکته طبقه نو چې د موسی علیه السلام نه وروسته او د عیسی علیه السلام نه مخکې کوم يهود دي ایمان یې وروړي خو مسلمانان دي خو د عیسی علیه السلام نه وروسته د عیسی علیه السلام نه وروسته د عیسی علیه السلام تصدیق نه کړي عیسی علیه السلام نه منلې انجیل باندې ایمان نه وروړي نبی علیہ السلام تصدیق نه کړي ایمان نه وروړي قران باندې ایمان نه وروړي او یاد دي نه علاوه د بل یو پیغمبر نه انکار کړي نو دا يهود دي دا بدغه حطومه حصہ چې د يهود دغه ته داخليږي او څلورم نمبر طبقه حصہ چې دا هغه سعیر دی سعیر دغه تبع صابئین دا صابئین چې دي دا باندې ته داخليږي صابئین او بعضو مفسرین آتش پرست ځان ذکر کیږي نو مفسرین ذکر کیږي نه مراد دستور او عبادت کوونکي دي چې کوم خلکو دستور او عبادت کړي دي ستورو ته خدایان ویل دي دستور او عبادت کړي دي نو دغه خلک په سعیر دغه څلورم نمبر طبقه ته چې دغه داخليږي او پنځم نمبر طبقه چې دا هغه سقر دی نو سقر کې با مجوس کوم چې آتش پرست دي کوم چې د اور عبادت کاو دغه آتش پرست دغه د اور عبادت کوونکی داخله چې دی په سقر ته داخليږي او شپږم نمبر طبقه چې دا او کومه درجه ده د جهنم هغه جهنم دی جهنم د شپږم نمبر جهنم طبقه کې دی کې به مشرکانی چا د الله نه علاوه بل یو سیسته خدای ویلي د الله سره شریک مقرر کړي د بوتان د الله سره برابر ګڼلي نو هغه مشرکان دی په جهنم ته چې داخليږي شپږم نمبر طبقه ته او اوم نمبر طبقه چې کومه د جهنم د ټولو لاندې طبقه ده او د ټولو نه ګرمه طبقه ده هغه حاویه ده دغه حاویه ته منافقان داخليږي
او قرآن کې الله جل شانه ذکر کیږي ذکر کړی دی چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافقان دا به د جهنم د ټولو لاندې طبقه کې نو هغه لاندې طبقه چې دا هغه حاویه ده دغه حاویه طبقه کې با منافقان دي نو په دې کې سزا ورکړي کیږي ځکه دي چې د کافرانو خطرناک ده دي چې هغه د مثال داسې ورکړي وایره کوي دا پلان کې سم د لستوړي مار دی نو د لستوړي مار چې لستوړي د مار نه وځي دا غینه بچ کېدل بیا ګراني هغه سړی له ټک ډېر په اسانه ورکړي یا د خپل چم گاون کې داسې کس چې ستا رشتہ داري یا د سره دوستي یا د چم گاون کسي او استا سره په ظاهري تور استاد دوست معلومیږي په ظاهري تور د ډېر په خپل شکل صورت سره ملاويږي ډېر په مینه او محبت سره در سره ملاويږي او په ځل کې د سره بغض او کینه صادقان دي درته کوي او دشمن دي نو د دې دشمن نه بچ کېدل ډېر ګراني دا سړی له نقصان هم ډېر ورکړي او ځان هم بچ کړي نو دا چې د منافقانو مثال دی نو منافقان هم دغه شان دیوا مسلمانانو ته موږ ایمان راوړی دی او په زړه کې به کفر وو نو د مسلمانانو ته به نقصان هم داسې بعضې وختونو کې ډېر ورکاو مسلمانانو ته به د نقصان ورکولو کوشش کوو ډېر ځلې کوشش کړی هم دی خو الله جل شانه ناکامه کړي دي نو الله دغه لاندې طبقې ته به ورسو په دې لاندې طبقه د جهنم